آیات پر دی موسیٰ علیہ السلام و قوم دو چې کوم په دې ایمان او چې دی فساد کی پدمک دی دا د دې د طبیعت هغه مسخو چې دی صلاح ته فساد وي او اصلاح ته افساد وي ويذرک و آلهتک او پریږدي تعالی را او ستا آلهه ولا دته اضافت ته ادنا ملابست پوجا دکني دا د فرعون خدي ځان له خدای نه ګڼل فرعون خو ان ربکم الاعلى دا سو واړو واړو دی جوړ کړیو سو کوئی په هيئت د کواکب باندې او ته چې ان ربکم ورب هذه الارباب زستا سره به مود دي ارباب ورب دغه د ځان ته رب اعلی ویل قال سنقتل ابناءهم اول دو زرد چې قتل کوم به بچی د دی مولودین ونستحيي نساءهم او جمده به پریدو زنانه د دی د خدمت لپاره وإنا فوقهم قاهرون او من پاس د دینا غلبه کوونکو زمون قهر دی زمون غلبه ده زمون حکومت ده زمون اقتدار ده قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا والموسى علیہ الصلوۃ والسلام قوم تا امداد غواړي د الله نه او صبر کوي او ان الارض لله يورثها من يشاء بیشکا دا زمکه چې دا د الله دا د فرعون نه دا په میراث کې چاته اراده وشي من عبادی بندگان خپل والعاقبۃ للمتقین او انجام چې دی دا د پاره د متقینو پرهیزګارانو دی قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا اول دی قوم چې مونږ ته زرا کړی شو په خپل چې تر تعالی د پیغمبر نو کړی او زموږ بزرګونو بچی وجلیو ومن بعد ما جئتنا او پس لنی چې مونږ ته رالی اوس را دوباره بیا وایي راکړي قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم قریب در رب تاسو چې هلاک دشمن تاسو ويستخلفكم او تاسو خلیفگان کی فی الارض پدمکه کې دازمکه د مصر او د شام وغیرہ تاسو ته پاتې فینظر کیف تعملون ګوري با الله چې تاسو به څنګه عمل کوي تاسو ته الله ګوري دا د موسی علیہ السلام قوم ته یو خوشخبری شولا چې دا فرعون به هلاکیږي دته انکشاف شوی چې فرعون به هلاکیږي دا انباء غیب وا ایحاء غیب وکنو دا شپاړسم رکوع شروع کیږي د سوره اعراف نه د دې رکوع ما قبل سره مناسبت ظاهر دی مخکې اخبار د موسی علیہ السلام په هلاکت فرعون او د فرعونیانو وها هنا وقوع الهلاك دلته فعلیت ته هلاک دی الته وعده وا چې قریب د طرف تاسو دشمن هلاک کی ازمکه میراث کې تاسو ته پاتې شي او بل توقود هلاک ته بالفعل چې دا هلاک به واقع کی د دیرو کو خلاصہ ذکر بقیت واقعات موسی علی نبینا علیہ السلام ذکر د بقیه واقع د موسی علی نبی السلام دے والتذکیر بایام اللہ او تذکیر د الله په عقوبات او په حوادث و بیان عنادهم او بیان د عناد د دې قوم دی و استکبارهم او ځان غټ ګڼل د دې قوم دی و بیان نقض عهودهم مع موسی علیه السلام بیان د ماتول د وعدو د دې موسی سره کوم عذاب بشورو شو بس رب تسوالو کا انا مومنون من ایمان وروړو چابت لرشو بیا بسر کشو مدلتا نقل د عهودهم د موسی علیہ السلام سره د دین و بیان هلاکهم فی العاقبتی کله یو عذاب کله بل اخری انجام څه شو بیان د هلاکت دی د عاقبت کې و نجات بنی اسرائیل او د بنی اسرائیل نجات او خلاصې و ایراث مشارق المغاربها لهم جزاء لصبرهم میراث ورکول دی د مشارق دم زکه د مغارب دم کې بنی اسرائیل ته د پاره د جزاء د صبر دی چې دی صبر کوو نو بس
اللہ صبر کو ان کو تا اجر ورکی پا دنیا کے ہم. اذا اراد اللہ قوى ضعیفا و ضعف قویا، چکل ارادہ اللہ اولری نو کمزور تا زورور کی ازورور تا کمزوری کی. چو خود ارادہ اولرلا رس زورورو کمزورے کواتا، افغانیان کمزوریو ایو تا زورور کو، دا اللہ ارادہ دا خالق لما یشاء فعال لما یرید. بل بیان د جہالت د دی د پست د انعام نا دومره انعام پہ اوشو بیا د جہل خبر کی یا موسی الہن کمالو ملا آلہا قوم بانی تیرے دل یہ منگلے میں خدا جوڑ کر لکھ دی خدایان دی کہ انکم قوم تجہلون، دیر جاہل قوم یہ پا خبر پوئے گئے نا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اینیولیو ما آل فرعون پا کلون سرا دا قحط پہ شروع شو، ونقص من الثمرات او پا کمی دا میوہ سرا میوی کمی شوی، لعلهم یذکرون دے دا پارا چھ دی پن واقعی. فاذا جاءتهم الحسنتو کل جبرال حسنہ خوش عیشی، قالوا لنا هذه دی منگل دا منگ دا دی مستحقو، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ پشرط دی کہ ارسی کی دیتا سیئا لکا قحط شو، یَطَّیَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ بدفالی سی پا موسیٰ علیہ السلام و پا من معاہو سرا چتا سراغلی ہے دا خبر مشورو کری نمونگ بانی قاتو نرازی دلتا بدفالی نیسی. اللہ خبردار انما طائرهم عند اللہ شومید دی پنیز دا اللہ دا دی خپل شومیدہ چی دا موسیٰ علیہ السلام دا غڑی آزار کو اوی نمن لخبرہ او ساہری وطوی نو دا اللہ عذاب تا دعوت ورکو. ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دین پوئیگی نا پو دی. نو الناس عداء ما جہلو خلق سے دشمنان دے کہ کم شبانی نہ پوئیگی اغیر سر دشمنی کی. وقالوا مهما تأتنا بی من آیت لتسحرنا فما نحن لک بمؤمنین، ویل بدوی پشرط دے ہر سے چی منتراتو کو پاغی سرا من آیتن دا دلیل چی مہما دا چکم دے نو اسم دے ذکر من آیتن دا غید پارا بیان راغے لتسحرنا چی تم بانے سحرو کے بہا پدغ علامی سرا وما نحن لک بمؤمنین مستاد پار ایمان دانون کے نیو مصدقین نیو تصدیق نکو. فارسلنا علیہم الطوفان اولی گل ما پدیبان طوفان او پیرالی کنون کے بوبران نواتلی کپورتا بنا صبح ویرو تراو خطلی دا دیو خل نبل خالی پوری دا بیا بے زارے شروع کے چاہتے لرشو بیا سرکشی والجرادا ملخان پیرالن ہر سے ولو خوڑل ہر سے ولو ختم کل یو خل نبل خالی پوری بے زارے شروع کلی چاہتے لرشو بیا سرکشی والقملا سپگئے دی غلو ملو کے عرص پیدا شو چی سپاتی وغیو خوڑل دا بیا یو خل نبل خالی پوری بے زارے شروع کی آخر پی چندخان رالن سڑے بناسو چندخان بتی چاپی رشو خوراک کے بوتے چندخانو دانگل کب پخکڑے پیتی بوتا پرتوا تو غخ بوتا پرتوا چندخان بوتا ورو دانگل چملاس بو چندخان بتی چاپی رشو دا دینا تنگ شو دا بیا یو خل نبل خپوری والدماو بلوینا او با اسکلی وینا باراتلا دا قبطان دا کورنا بیو براغی که باو مینوا بیا دویو دوی کپی اولوخی قبطی تبا وینا راتلا اسرائیلی تبا چه دے او براتلی دا عذابونو دا طول لال آیات مفصلات چه دا حال کی چه دا علامی مفصلی فاستکبرو دی تکابرو کم وکانو قوم مجرمین او دا یو مجرم قومو دی راہ راست اندر آتے ولما قالهم الرجزو ہر کچھ واقع بس دی بانی عذاب قالو دی بویل یا موسیٰ ادعو لنا ربکا اے موسیٰ علیہ السلام او بل منگ تربستا بما عند عندک دمرا پویدل
چې موسی علیہ السلام دربنه سوال کولی شي برای راست دی سوال نه کوي هغه ته ته سوال وکړه ربنا تا سره وعده کړی دا پنستا باندې چې کدی مان نوډي عذاب ته لړکو لئن کشفت عن الرجز لنؤمنن لك په شرط دی کته لړکی موږ نه عذاب نو موږ تا باندې ایمان راوړو تا د پاره تصدیق کوو کاشف د پاز رزق الله دی خود د دعا سببو ځکه نسبت اسباب تا عموما دا شایع دی قرآن کی احادیثوں کی محاورات العربوں کی بلکہ پہارا محاورہ کی لنؤمنن لکا ولنرسلن معک بنی اسرائیل بلدا بنی اسرائیل غلامین آزادو تاثر لیگو منگا بنی اسرائیل مساعدو کہ ارسل معنا بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل خپل غلامین آزاد کا دا پی سخت کارون کول چا باندې لرګي چول چا باندې غن لرګي راوړل پچای خخته جوړولې پچای پخولې څوک جدینو ورپیا غل چا باندې پخولې مطبخ کې دا چې سخت کارونو پچای رابونه کنستل پچای باندې کولی مس غلامانو نو موسی سام اول د قوم د آزادۍ طلب وکړو لیډران چې تقریر کوي موسی سام اول د قوم د آزادۍ طلب وکړو چې قوم می آزاد کړه د غلامینا که په قبر می وشنی خزی ولاړې او چې غلام مړ مرازه توکای پلاړي یو لیډر دا ویلی دی چې په قبر مشنی خدی ولاړي او که غلام مړ نو لاړې پتوکای که په قبر سره لاړې توکي دا غلامی چې کم نه دا ډیر بد شي نو بنی اسرائیل در سره لیګونو فلما کشفنا عنهم الرجز هر کلا چې لری کوم د دین غ عذاب الی اجلن یو نیټه پوری هم باندې دې نیټه رسیدون کیو اذا من کسون دا نقض عهد شو ناسا پدی ما ته انکو وعده لرم نو اخری انجام تباہی شو فانتقمنا منهم مال دین انتقام واغست فاغرقناهم فی الیم دی میں غرق په دریاب کې بانهم کذبوا بآیاتنا پدی سبب چې دی تکذیب کو زما د آیاتونو ته نسبت دروغ کو وکانوا عنها غافلین او دی لدینا غافلان اگر قیور تا اللہ تعالی کمزور کو او دا کمزور تا اللہ زور ورک وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا او په میراث کې ورکما قوم ته هغه ځمکه هغه قوم چې دی ضعیف ګڼل شو ته کده څنګه غلامانو مشارق د ځمکه مغارب د ځمکه التي بارکنا فيها هغه مشارق او مغارب د ځمکه چې ما پکې برکت کړو چې د مصر ځمکه زرخیزه وا د شام ځمکه زرخیزه وا وتمت کلمت ربک الحسنى حدیثو کې را دي یو ترچ کم دا هغه سونه وا دولس لیشت کم از کم درې غدا شو او یو او ترنچ دې نو نیم یو خواب انډه کنیم بل خواب بارته نه جوړ شو دا داغي زرخیزی وا د مصر دمزه کې کنه دلتا نسبت برکت مشارق و مغارب تو شو وتمت کلمت ربک الحسنى على بنی اسرائیل تامش کلمی دربستا چاخی کلمی دی پا بنی اسرائیل بانی اگا دادی کی بانی اللہ تعالی اگا فراخی راوستا انعام پی راوستو دا غلامین اخلاص کرلو دا مصر غن لزمکا دیل پا قبضہ کرا للا بما صبرو دی صبر کرو دا صبر نتیجہ شو ودمرنا ما كان فرعون وقومه وما كانوا يعرشون هلاك ما غچ جوړول فرعون او قوم د فرعون د محلاتنا د شاهي حوسوننا هغه چې دی يعرشون يرفعون من البناء بناګانی پورته کوي غار څه تباہ او برباد شو وجاوزنا ببني البحر دو تیر کلمات بني سیل د دریابنا ولې الته کې دی د شپې راوتیو شاته فرعون او مخ ته دریابو تو چودو دولس لارې په جوړې شولې دی دا دریاب نه پورې وتل او فرعون ته قتل چې ډوبېږي غوپې خوري فاتوا علی قوم رال په قوم باندې یا کفون علی اسلام لهم دی مقیم په بوتانو د دی دا عبادت کو قالو دی ویل یا موسی جلنا الہن کمالهم الہ کمالهم الہ اے موسی سمون ته خدای جوړ کا لکه د دې چې خدایان دي قال انکم قوم تجهلون تاسو ډېر جاهل قوم یې
ډیر ناپوهه قوم وی دیو دغه سی کتابیو ایو چې کم دینو مخکې مشرک بیا مسلمان شو نو دغه کتابی دی بل ته یره تاسو کې ډیر ناپوهه خلک ول څنګه ویګوره تاسو انتقاد وقف امتنا حجارت من السما وکدا دا قرآن حق کتاب موږ اسمان نه کانی را وروا دا نه کدا حق کتاب نو موږ له هدایت نصیب یا من کوم قمقلو خو تاسو کوم وستاسو هغه وی چې ګورم موږ خدای جوړ کړل دي چې خدایان دي دا لاغینم د جهل خبره ده انکم قوم تجهلون ان هؤلاء بشک دا کسان چې دي متبرن هلاکیدون کې دي ما هغه چې دی پاغي کې او باطل ما كانوا يعملون او باطل ده هغه چې دی کوم عمل قال غیر الله يبغيكم الها او موسی غیر د الله نه ولر تعالی اله فضلكم على العالمين تغروات تعالی په عالمینو باندې دومره انعام در باندې کو فرعون ول کافر دشمن بی مقابله الله تاسو ته ډوب کو تاسو د غاړه باندې ولار څومره د خوشاله مقامي چې دشمن ډوبېږي او په خوره دی او ته دریا په غاړه تماشا کوي دا لوی انعام د الله نو وإذ أنجيناكم من آل فرعون او یاد چې ما تاسو خلاص کړه د آل فرعون نا يسومونكم سوء العذاب تاسو ته رسو ناکار عذاب عذاب سیئه څنګه عذاب دا بیان د عذاب دی یقتلون ابناءکم قتلول زامن تاسو مولودین نو زایده بچی ويستحيون نساءکم او جمده پر خود زنانه تاسو د خپل اقتدار د بقا د پاره وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم او په دې مذکور کې اے مخاطبینو انعام د جانب دربنا لوی بلا د ازدادو نه دی دا چې مصیبتو په دام لوی مصیبتو چې داغې نه خلاص شو دا بیا لوی انعام او احسانو دا الله تعالی نو دا ول سمر کو شروع کیږي د سوره اعراف نه د دیرو کو ما قبل سره دا مناسبت ته مخ کې بیان د قصې د موسی علیہ السلام او د فرعونانو او دلته بیان د ذهاب د موسی علیہ السلام کوه تور تا د پار د راوړلو د کتاب سماوی چې د دې قانون د زندګۍ وګرځي او خلافت د هارون الانبیاء علیہ السلام دی او وصیت د موسی السلام د دتا چې ته د مفسدینو تابعداري مکوا دا د موسی السلام دته وصیت وکړه انا سامګر کوم شروع خو موسی علیہ السلام په پیغمبرۍ کې مشروع اول پیغمبري دل ورکړی شو بیا دوه ورستو د تور کړی شو کان فيما قبلو بیان قصه موسی علی نبینا علیہ السلام انو بین ذهب موسی علیہ السلام لیجیء بالکتاب السماوی لیکون قانونا لحیاتهم وخلافت هارون علیہ السلام وست موسی علی نبینا علیہ السلام او لهارون علیہ السلام بعدم اتباع المفسدین چې د مفسدینو تابعداري باندې کوي کنه د دیرو کو خلاصہ ذهاب موسی علیہ السلام الى الطور لاتيان القانون الالهی دل د موسی علیہ السلام د کوه تور تا د پاز راوړلو د قانون الهی وسوال لرؤيته تعالی بعد سماع کلامه او سوال د رؤیت د الله د سوال رب انی انظر الیک پس سماع د کلام د الله نه او جواب د الله تعالی دتا کہ انک لن ترانی من عیسی عناد للقوم وتعصبهم بیان د عناد د قوم دی د تعصب د قوم دی والتذکیر بما بعد الموت او تذکیر دی پاغه واقعات سره چې پس تمرګ راتونکي ومذمت التکبر او مذمت د تکبر دی او د مذمت د تکذیب د حق دی والتذکیر بما بعد الموت پس تمرګه پن ور کول دی نصیحت ور کول دی دا د دې رکو خلاصه ده وعد موسی 30 لیلتن وعده کړیو ما موسی علیہ السلام د 150 شپو 150 لوګیونی سا درګو چې پوره شي بیا به تعالی ز تورات در کوم
بیا چې دې روجې د ونیولې نو مسواک وو چې خدای سره رات کوما چې دا خلوف لرشي الله ته لس روجې نور ونیسا ما سره برات په خلوف کې کړي لخفم سأت عند الله من المسك حدیث کې راغلی دي چې دا خلوف د فم د صائم دا خدای ته ډیر محبوب دی د مشکو د عنبرونه کنه. ځنې فقها وایي چې د ماسپخین نه پس چې زوال وشي د زوال نه پس استعمال د مسواک مکروه وي چې دا منع دی ځکه دی کې ازاله د اثر محموده ده اسد چې خلوف دی. احناف وایي چې دا مسواک وهل که بعد الزوالی که قبل الزوالی که وچوي که لوندوي مطلقا دا جایز دی ځکه حدیث کې راغلی دی خیر خلال الصائم السواک بهترین خلال د روجتی دا مسواک او باقی دادا چې دا خلو به تر قیامت خو نه پاتې چې کم خلو اند خدای په علم کې راغی کرانه کوم حدیث کې راځي چې دا د بدن د وبد او دس چې کمی دا بتلل شي نو ځنې علما وایي چې استعمال د مندیل دا منع دی ځان په تولیه په رومال نه وچای کدی کې ازاله د اثر محموده ده چې هغه وب پاتې دا دستی پاندامونو باندې او احناف چې نه دا منع نه ده او دا غو چې دالونواله خو تر قیامت نه پاتې کدی نه وچی د غنټه نیمه غنټه په تیرې کې ابو چې کبه نه وچی خو د خدای په علم کې راغی بس دا کافی ده بس. نو الله تعالی سروږي نور ونیسا واتممناها بعشر تام کې ما دیر شپو لرا پلسو سرا څنګه می تامې کې سلويخ مې وګرځولې چيله پورا شو اتم میقات ب 40 لیلتن تام شي میقات درب د موسی عليه السلام سلويخ شي دي سلويخ تو عدد در دخل د په انقلاب د احوالو کې سلويخ رد نطفي بیا علقه شي سره علقه بیا مزغه شي بیا جنین شي دیو جنا دا چلو والا چې دی غیم اربعینات چلیو باسی تبلیغان مو چلا ورکا درې ورځې ورکا او چې کم دینو څلوېښت ورځې ورکا کال ورکا دا اربعینات چې کم دي دې لر دخل په انقلاب د احوالو کې ځکه هغه چې چا څلوېښت ورځې تکبیر تحریمه سره مونږ وکړو امام سره نو دغه به حکمت کې جاری شي دې څلوېښت عدد لري خصوصي دخل لده. وقال موسى لأخيه والموسى سام روح پلتا اخلفنی فی قومی خلافتو کا دما پا قوم کے رسوت اصلاح دا قوم و تبلیغ ورطا کوا نو اصلح اصلاح کوا ولا توی سبیل المفسدین دا مفسدان دلار مطابق کی گا. ولما جا موسیٰ لمیقاتنا ارکے موسیٰ علیہ السلام میقات زمانتا وکلمہ ربہو اللہ سر رازک بلا واسطتن من کل جہتن دا ہر جہتنا بلا واسطین قال رب ارنی انظر الیک دا طریقہ دا چی دا خبر نہ پس شوق دا ملاقات پیدا کی نہ تنہا عشق از دیدار خیزد بسا کی دولتت گفتار خیزد ایو آج دیدار نہ پیدا کی دا گفتار نہ پیدا کیا خبروں نے سودا دے پیدا کی یا راشد سر ملاقات ہوگا. رب ارنی ذاتکا رب ما تخفل ذاتو خی انظر الیک چتا تا وګورم قال لن ترانی هرگز ما نشی دے وی دے نوی چلا اورا زن شملی دے دا خلی لیدل خو کې دے بچی خودتا وی توا نشی دنیا کی دا دنیا پسترگو ما نشی دے ولیکن انظر الى الجبلی لیکن اگور دے غرتا فین استقر مکانہو کدے قرار چی پخبل زی غر مانے ارکی شوی ورا چوما غر مانے تجلی خکارا کوما کغند تیلی تاب راوڑا فسوف تانیز درد چی تماوینی فلما تجلا ربو للجبلی جعلہو دکن وخر موسیٰ سائقا ارکا تجلی غر تخکارا کڑا نوے گرد و غر مدکوک مستن الارد غر اچھو دو پزمکا ہموار شو او پریوت موسیٰ علیہ السلام سائق بے ہوش دا د دیو جننا چې د الله لیدل چې دی دا ممکن نه دی د الله لیدل ممکن دی په آخرت کې ولیدل شي او رد د الله تعالی په جنت کې د مؤمنینو د پاره دا چې کوم دی حق دی
معتزله دا غینه چې کوم نه انکار کی من انکرها لم ينلها چې څوک ته انکار کی نو به مومن. د نبی علیہ السلام په لیدو کې د علماء اختلاف دی چې حضور الله لیدلو او کنه، حتی انکار کوي. ابن عباس به قائل دی هغه وی حضور نه تپوس شو هل رأیت ربک وی نورانی اراه، نورانی دې چې دی وینم وی هغه زبتا دې کې چې نور انا اراه، نور دې څنګه وینم؟ د نورانی اراه د نور انا اراه نقش چې دی دا خو یو شان دی، خو توفیق دا دی چې نبی سام الله لیدلو او د زړه په سترګو یې لیدلو. هل رأیت ربک رأیت ربی بفؤادی، ما رب پړ باندې لیدلو. یو پیران پیر صاحب رحمت الله علیه ته چا ویلو چې فلانه بزرگ وایي چې ما خدای لیدل دی، په ویخه مې لیدل دی، په دې سترګو مې لیدل دی. او سړی خود مقبولان نه معلومیږي، خود باندې اشتوا راغلی ده، د لیدل پړ دی ا دړه نسترګو ته منفذ دی. نو کله چې باندې اشتوا د دړه په سترګو لیدلې او ما په دې سترګو لیدل دی، دا داغه د پاره یو توجیه دا چې کوم دی دا وکړل. نو الله دا چلن اورا زنه شم لیدلې خو لن ترانی تمانه شې لیدلې. دینه معلومه شولا چې کله دا جذب په انسان باندې موسی سامانم جذب راغی چې هغه کله تجلی ور تخکاره شو نو بس د پریوت موسی سام شایق بهوش مدهوش چې دا پریوت. دیو جنا جذب نه مطلقاً انکارم صحیح نه دی، او دانه چې جذب چې دینو قصدن په ځان باندې راولي، ځان را په زور باندې او غړي په زور باندې، دا خود منه دی. وی دا په زور چې په ځان راولي تر محمدي ویلي چې کوټه باندې کینه و پچته چې ډېر غړي د کوټې نه کتره پریوته پوښ دا جذب دی. او کنه دی بلې لرا شو بیا په شالړ شي پوښ دا جذب نه دی، دا تصنع ده. دې چې کم دینو اسی خلق تزان خي چې د جذبی ما او په ما بنجز درالي کني د حرکات په شان د حرکات د مرتعش دي، د گزنی حرکات تحتاوی لیکلی دي چې حرکات د په شان د حرکات د مرتعش دي. گزنی په خپل حرکت پویږي خو بندولې نشي، او دغه سدیم په دې خپل حالت پویږي او بندولې نشي. فلما افاقا هر کله چې په افاقه شو قال سبحانك تبت اليك، پاکی د تعالی رئ الله د دینه چې تولید شي په دنیا کې او توبه وا سمراجي کېږم تا ته بیا به څه سوال نکوم. وانا اول المؤمنین، دا ول مصدقین نعما بانك لا ترى في الدنيا، چې ته دنیا کې نشي لیدې. قال یا موسی، او الله په اے موسی علیہ السلام ان استفیتک علی الناس، بیشک ما ته غوړه کړې په خلق باندې برسالاتی په خپل رسالات سره ته می رسول الله ګرځولې، و بکلامی په کلام سره ته می کلیم الله ګرځولې. فخذ ما آتیتک، انہی ساتا تزدر کوما دا تورات، وکم من الشاکرین، او صد شکر استون کنا دا اللہ پا دے نعمت مانی. وکتبنا له فی الالواح، لکلیو مادتا پالواح دا تورات کی من کل شیئن موعظتن، دارشی دا توراتو دا دیننا وعظ و تفصیلنا و تفصیل لکل شیئن دارشی دا پارا من ضروریات الدین، دانے جو دنیا ټول سونه په تورات په تختو کې لیکلو. فخذا ون عیسی دی الواح لرا بقوت په قوت سره، وامر اهلک قومک، امرک خپل قوم ته یا خو احسنها چې دی عمل کی په احسن د دې سره. یو طریقه چې دی حسنی بل احسنی دا حسن دی وای، یو عظیمتی بل رخصتی عظیمت دی والی. ساریکم دار الفاسقین، او بخیم تاسو کور د فاسقان. ساعت آیات الذین یتکبرون فی الارض، د اړم د آیاتونو خپلنا کا تکبر کی پدمکه کی بغیر الحق برنا حق. ویرا کل آیت لا یمنو بها، هر آیات هر عالم دی ویني دی ایمان پدی نراوڑی. سبیل الرشد لته سبیلا، کنی لار د ہدایت، ہدایت لار نسی دی لار په ہدایت نروانی. ویرا سبیل الغی، کوئی لار د گمراهی
یتخذ سبیلا اگر زر اللہ سنی گمراہ پس زر دینو ذالک دا مذکورو بینم کذبوا بیاتنا دی تکذیب کو زما پایتونو بانی وکانوا عنها غافلین او دی لدینا غافلو کنم ولن کذبوا بآیاتنا اگر تکذیب کی زما پایتونو بانی ولکه آخرت او پلقاد آخرت بانی حبطت اعمالهم برباد دی اعمال دی کدی د خیر کارونه کوي برباد دی هل یجزون الا ما كانوا يعملون دی ته جزا نشي ورکوله مگر جزا د هغه چې دی کوم عمل کړی دی دی ته د خپل عمل نتیجه مل ان خیرا فخير وان شرا فشر عمل خیر جزاء خیر دا عمل شر جزاء شر دا دا تلسم رکو شروع کیږي د سوره اعراف د دې رکو ما قبل سره د ربط مناسبت ته مخکې الله بیان فرمایو که د حق لار بیا مومي نه نسی لار او که د گمراهی لاري نو نسی لار نو دلته اتخاذ د قوم د سبیلې د غیلرا او تر د سبیلې د رشد دی دلته هم دی لګېدلی دي او هغه هدایت پر خود دی د ګوساله عبادت شروع کړی دی نو رشد پر خود او په غي پس روان شو دلته هم دغه د دې خاص قوم پر خودل دی هدایت لرا او غستل دی گمراهی لرا د دې رکو خلاصہ الذي ساغه سامري من حلي القبط گمراهی دا قوم دا په عبادت دسخی سرا اغس خیج جوړ کول سامری د کالو د قبطیانو نا دا قبطیان مالدارو شاہی کورو دس دا بنی سیل غریبانو نو خادی لتل نو دیتنا سجامی کالی تی واغس دا طریقہ دا غریب سلی دا مالدار کورنا جامع والی طالبان چرتدی الکستاغ مشدے راکا چپن دے راکا بوٹان راکا رومال دے راکا چپ سرے واچو ما او چشمے راکا شش پش پیتان دا جوڑا کی اللہ کوئی گندا ددی میز کے غب پردیشی دیم دغه چل کډول ته فرعونان غرق شو کالی دی سره پات شو سامری ورته ویل چې دا راوړې مالا چې راغی ویلی کړل او ډډه نقشه چې د سخي جوړ کړه ا دګوي سام د قدم د اس خورا ay پکې ورواچولا اخو فرس الحیاتو ته کې جن پیدا شو عجل جسد له خوار هغه به आवाजونه کولو دی اتحاد الہ و الہ موسی دا استاد موسی سام خدای دی فنسی دا غیر شو خدای په دې غاړه راغی او په دې
دی خولی دی چې په خپل لاس د جوړ کو او دا ستاسو خدای دی ا د موسی سام خدای دی. نو دا او بیان د غضب د موسی علیہ السلام دی په هارون علیہ السلام باندې او غصه دا پرور باندې په دې ګمان چې د کوتاهی کړي په تبلیغ کې او په نهي د منکر کې او بیان د معذرت ضرور دی د هارون علیہ السلام او قبول د معذرت دی هغه بیا قبول کا پوښ چې کوتاهی نه دا کړي. انبیاء علیهم السلام لا يقصرون فی التبلیغ دی تبلیغ کی کوتاهی نه کوي لکه بعض خلق دین سلام پشان کې دا وایي وان التخریب اسهل من التعمیر او دا دغه چې کوم دی تخریب دا اسهل دی تعمیر نه روانه ډیر آسان دی. موسی سام په مودو تبلیغ کړو تعمیر کړو سامری په یک سات کې په لږ وخت کې د ټولو تخریب وکړو نو تعمیر ګران دی او تخریب آسان دی. پاکول ګران دی پلیتول آسان دی. یو ساس کې پلیتی کوئی تو وګوروا بس کوئی پلیت شو بیا به نه بوقي او باسي کوئی به تشای الله و کامیابی چې کم دی دارا دي کنه. نو د پیغمبر علیہ السلام په تبلیغ کې څه کمی خو نو پیغمبرانه تبلیغو او بس سامری پلک خبر باندې ارسا خوا دی خوشو. واتخذ قوم موسی من بعدی من علم عجلا جسدا له خوار نسل موسی علیہ السلام پس دلتو د موسی سامنے کوئی تورتا د کالو د دوینا یو سخه جسدن بدل د علنا یو جسا له خوار د پارا آوازو تفسیر کې لحمن و دمن دانه چې دا نقشوا سو کوئی سوری مریو پکې لګه درې ډو په چان आवाजونه تنوتل دا دغه سينوا دیس خې شوو او حیات پکې پیدا شوو आवाज به باقاعده کو ادی بوته چا پیر بیا غډې دل چې د आवाज وکړو یہ بشوق کرانو ډانس په ته جوړ کو چا پیر بوته خصونه حوله یہ بچا پیر ته غډې دل کړ. علم يروا ايادي نګوري انه لا يكلمهم دي سره خبر نشي کوله ولا يديم سبيلا دي ته هدایت دلاره کوله دا څنګه الہ اتخذوا وكانوا ظالمين اتخذوا الها وفي لساني محذوف دي نسلو دي لره الہ او دا ظالمانو ظلم او قوت شي په غیر محل کې وکړي. ولما سقط في ايديهم هر کلا چې پرو تدا پلاسونی کې کینه د ندمو علامه فعلوا دی پیمان شو په خپل کار باندې او منه قد دلوا ادي اولیدل چې مو خو بلار شو غلط کار مو کو. قالوا دی اویل لا يرحمنا ربنا کرحم رب زمونږ یغفر لنا مغفرت نکي لنكونن من الخاسرین زبشم د ځانکارانو. موسی سم تعالی ویلو چې قوم د گمراه شوه دي الته به دومره اثر نو شوه او چې مشاهده وکړه ذلك چې مشاهده وکړه نو په دومره اثر وشي چې په تلوار تخته کې خوده سیاست نه ماتوم شو ا دومره غوسه شو چې هغه له سام باندې غوسه ښکارا کړ. ولما موسی الى قومي غضبان اسفا هر کله جو اپس موسی سام قوم پلتا غسناک او شدید الحزن شغم جنو چې دالا سو شو د مودو تبلیغ چې کم دی هغه ټول لار چې کم دی نو هغه برباد شو. قال بئس ما خلفتموني من بعدي اول بد دی چا خلافت کړی دی زمانہ پس دا تاسو ډېر ناکاره خلافت وکړو. اعجلتم امر ربکم تاسو تلوار وکړه امر د رب تاسو والقى الالواح و تهدید کینه وضع بسرعت په تلوار دا چې هغه تورات تختی ورزول آسمانی کتاب خو کار نه دی مانا وضع بسرعت په تلوار کې خوده واخذ براس اخیه یجره الیه ونیس سر دروخ پل ځان ته راخ تادیبن کنه. قال ابن امه اے زما د مور زویا مور وته ادکا د پلار دیمو د مورمو خو شفقت د مور د طرف نه زیات ته ذکر ابن امه وی باقی نه حکمول دي یا ابن امه یا ابن امي یا ابن امي یا ابن امیا یا ابن امه دا مختلف وجوهات دي کړه لکه دا ندا ابو امه تا
دا ډیر دی نو هغې دپاره ګڼې لارې دا اختیار شوي دي کنه. ان القوم استضعفوني، بېشکه قوم زه ضعیف وګڼلم، وقاد یقتلونني او قریب و چې زه قتل کړی وی او دا را سره ومېره وه انی خشیتو ان تقول فرقت بین بني اسرائیل، ته به وایې چې مهی کې دا ډله دې ولې جوړه کړه، ډله بازي دې جوړه کړه. د قوم تفریق دومره مضر دی، هغو ته معذرت پل دا پیش که کنه. فلا تشمت بی الاعداء، ما خوشحاله ما باندې دشمنان، شماتت د اعداو یو بد شی دی. ولا تیل مع القوم الظالمین، مگر دو ما د قوم ظالمانو سره دی سر میں می حساب. قال رب اغفر لی ولاخی، رب اغفر لی، خدای ما ته بخنو کې کما نسو کوتاهی شوي او ورور زما ته وکې. وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، داخل که مونږ په رحمت خپل کې او ته ډېر رحم کوونکی د رحم کوونکو. دینه معلومه شوله چې تعمیر چې کم دی نو دا ګران دی او تخریب چې کم دی نو دا آسان دی. ذهن جوړول چې دی دا ګران دی، ذهن روانول دا ډېر آسان دی کنه. ټول عمر بدل ته تیر کی اچلک سات دغه شي نو بس بیا چې کم دی نو مزاج بیا چې کم دی بیا بدل شي. یو ځای ته زه تللی وم نو هغې راته یاره دا خبرې وکړي سړي باندې اثر وکړي نو ما ته یاره دا تعمیر ګران دی دا تخریب ګوره احسان دی. ویل څنګه؟ میں چې امام پسې نیت تړی 2 رکعات در نشوي مسبوق نو نیت څنګه تړی؟ نیت میرے ساتھ 4 رکعات امام پسې میں دا دروغ ولې وایي؟ تاسو امام په 4 تړی که 2 تړی؟ په نیت کې دروغ وایي. امام هم شکی شه مقتدیان هم شکی، واقعي دا نیت جو غلط دی. میں نیت صحیح دی خدا دی هغه ذهن تخریب دا دی. بس تاسو له باندې درځي د مودو په نیت کې شکیان شوي چې دا نیت جو مونږ غلط تړو چې امام پسې 4 نه کوو. نویت ان اقتدی ان اصلی واقتدی خلف هذا الامام، دا 4 رکعات د دې تعلق د اصلی سره دی. مون 4 رکعات گزار اقتدا خو په 4 کې نه دا، اقتدا خو په 2 کې دا. نو اقتدا په 2 کې شو اقول د 4 شو، نو دا 4 رکعاتین چې دی دا غ مفعول لپاره د اصلی دی، د اقتدی د لپاره نه دی. دغه د هغې اصلاح شوله او دغه د هغې تخریب شو. خجی دا 19 رکو شروع کیږي د سوره اعراف نه. د دې رکو مخکې سره د عربت مناسبت ته کان فی ما قبل بیان اسیان بنی اسرائیل او نا بین عاقبته. مخکې د دې هغه چې کوم دی نو عصیان ذکرو، د گوسالې د عبادت ذکرو، او دلته بیان د عاقبت دی دی او د دې انجام ذکر کړي. د دې رکو خلاصہ بیان نزول الغضب والذلة بسبب عبادت العجل، بیان دے د نزول د غضب او د نزول چې کم دے د ذلت په سبب د عبادت تسخی سرا. خیر چې دے دا په حماقت کې مشهور دے، خلق خوی دا پلانے سے غوئے دے نو غوئے په حماقت کې مشهور دے، دیو لگی دلو دا قمقل شی دا غی عبادت شروع. او بیان د شرایطو د نصرت دائمه دے د اللہ تعالی. اوزاب د موسی علیہ السلام دے وفد د معذرت تپارا، ځان سره وفد بوتو سکسانی بوتل د معذرت تپارا. وہ بیان ترغیب الى توبتی، او بیان ترغیب د توبې تا، توبې تمین ور کول دي. او بیان د ہلاکت وفد د توبیخان، او بیان د سعادت د رحمت د اللہ تعالی دے، او ذکر د نبی آخر الزمان دے. او بیان د شقین د تبلیغ دے. تبلیغ کے 2 شق دی، امر بالمعروف او نهی د منکر نه. منکر چې دی هغه به منع کوي او معروف باندې و چې کوم دی امر کوي. نو د نهی د منکر مثال د دې د صفایه د خیر میربت لړکای او امر بالمعروف چې کوم دی هغه دغه تزیین دی رسو داغه. بیان د بعض انعامات دی او په سبب د دې
امر بالمعروف د نهی د منکر سره تو پدې کې تذکیر بعلاء الله دا براغنو او بیان د مطیعینو دی د پیغمبر علیہ السلام او ترغیب د اتباع د کتاب الله تا چغیت اللہ تعالی نور ویلے دے الذی سمی بالنور چغی مسمع کرے پا نور سرا کرے ان الذین اتخذوا العجلا بیا کسان چنیول اسخیل را الہن بیا مفعول ثانی محذوف دے سینالهم غضب من ربهم ازر اردت غضب دی جانب در رب دینا وذلت و ذلت بحیات دنیا کی وکذالک نجزی المفترین دا جواب اغداو چکم بریو اغتاوی دا مجرمان با قتلوئے نو قتل بکی داوی توبہ قتل دا نفسنو والعملو السیئاتی ای عمل کی دا بدو ثم تابو بیا توبو باس من بعدها پس دا سیئاتنا ان ربک من بعدها لغفور رحیم دا ترغیب سے توبیتا بیشک رب چکم دیستا پس لدی توبینا بخون کے رحم کو ان کے التائب من الذنب کمن لا ذنب له دے ولما سکع موسی الغضب ہر کله چ قرار شو تو موسی علیہ السلام نا غضب اخذ الالواح واغسر تختیر تورات وفي نسخه هدى ورحمه فنسخود دی کے ہدایت و رحمت للہم ربین رہبون اگر چاہ پار چاہی درب نے یریدن کی یریگی کنو واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا ورک موسیٰ السلام دا قوم پلنا منصور خافظ در دے واختار موسیٰ من قومه 70 رجلا او یا سڑی دا معذرت تا پارا او چدے لمیقات زمان پر التکی رسیدل نو دی وی دا دی قوم جدا شوی نو مجلس و تنو پریخے فاخذتهم رجفتو ارکنر زلزلی یو زلزل پر دی بانی مرگ راغے قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ایائے اے زمان ربا کستا ارادوے ہلاک کردی بو دی پخوال دین او زو دی ملاک کردی دا سنبری پام عبد گمان دی وشر کردے بوتر ہلاک کردی اتو ہلکنا تمنگ ہلاکئی بما فعل سفہاو مننا اجکار کے بیاقلانو دمونگنا ناپو خلق دا ان اللہ فتتک ندم گردہ صاحب تلادا امتحان دے تو دلو بہا من تشاء ہدایت بات چے ارادو شد ہدایت تو گمراہ کولو اور ہدایت کے من تشاء تا تو چے ہدایت انت ولیونا تو زمون ولی دوستے فاغفر لنا تمون تا مغفرتو کے ورحمنا پمون رحمو کے وانت خیر الغافرین اور تغورا د مغفرت کو ان کو نئے وقتب لنا فی عاد دنیا حسنا اولی کم لپا دی دنیا کے حسنا کہ زنگ پنے کو اعمال و نیک نامی راشی اور پاخرت کے حسنا کہ اجر را کے انا ہدنا الیک منگ راجی تاتا سو یہودان تو کہو کہ انا ہدنا الیک دی ویلیو قال عذاب سوی من اشاو رسو مغچاد ما ارادو چا عذاب رسولو ورحمتی وسعت کل شیء رحمت زما عام دے ہر شی لرا فخپل خپل انداز فساکتبها زد لکیم بدی رحمت لرا للذین یتقون آچار پاس چے یریگی درخ پلنا ویتونا زکاة و زکاة ورکی واللہنہم بی آیاتنا یؤمنون آکسان دی پیتون وامن ایمان روڑی الذین آغا کسان داد نبی آخر زمان ذکر دے آغا کسان یتبعون الرسول النبی الامی الذی یدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل اگر کسان تابعداری کی در رسول چاہ نبی دے نبی عام دے رسول خاص دے امی دا مانا کمال دا من الام بلا معلمین و بلا تعلیم احد دا نبی اسلام علوم لدنیو یو استاد تے پہ یو درسگاہ کی یو زنگون دا شاگردے نومات کرے بی استادا بینی اندر خود علوم انبیاء ریمیاو کیمیاو سیمیا زانچو علوم دا انبیاء وینی علم ریمیا علم کیمیا علم سیمیا دا بوینی گئے پدی مانا سرط امی وی الذی یجدونہو مکتوبا عندهم فی التورات اگا نبی امی چی دیمو میں غلو مکتوب بیسمہی و صفتی ام پا نم ام پا صفت بانے پا تورات و پا انجیل کے
یامرهم بالمعروف ایت امر کی پنیکای عن المنکر او منکی د منکر. دا د تبلیغ دوه حصے شولي، یو نهی د منکر نه بل امر بالمعروف. ويحل لهم الطيبات، حلی طیبات چې هغه د هغوی په شریعت کې مخکنی حرام شوي د هغوی د ظلم په وجه باندې. معنی خبائث، خبائث چې کوم دي حشرات الارض دا ټول په خبائثو کې داخل دي. اهل حدیث وایي چې حشرات الارض کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں، د دې په حرمت اس دلیل چې کوم دی دانشته دی او د تل بغه روایت ته نما شهادت الارض متعارف اوریدلی نه دي، په دغه د دې دلیل شنو دا د دې پنی نری غوښه ده دا حشرات الارض. وَيَضَعْنُمْ إِسْرَهُمْ اگدل دین ثقل ددی والاغلال التي كان عليهم اغه شدائد چې په دې باندې وو قتل د نفس توبه زکات ربد مالوا جامه چې په پلیته شو هغه به چې کم نینو پرې کولا موږ بغیر د جمعات نه روانو تیمم پکې نو. فالذین آمنوا ایمان راوړل دي به په دې کتاب باندې وعزروه او تعظیم کوي وقروه تعظیم کوي د پیغمبر علیہ السلام ونصروه او دی نصرت کوي د نبی علیہ السلام. واتبعوا النور الذي انزل معه تابعداری کی د هغه نور سردا دا قران پاک نورم دی رڼاوم خدای باندې اطلاق د نور راغله. الله نور السماوات والارض منور دی، حضور اطلاق نور شوه دی. قد جاءهم من النور وكتاب مبين، قرآن تم نور ویلے شو گویا نور د نور نه نور تراغه. بس اولئک هم المفلحون اسمع د پاره تعلیل شو دا کسان مفلحون دي الفائزون الناجون من العذاب. دا شلم رکو شروع کیږي د سوره اعراف نه. د دې رکو مخ سره دا مناسبت ته چې مخکې رکوع کې رسالت د موسی علیہ السلام او رسالت د نبی علیہ السلام د دې ذکر شو او دلته بیان د عموم د بعثت د نبی علیہ السلام نه او ترغیب د اتباع د نبی علیہ السلام ته او بیان د بعض انعامات په بنی اسرائیل باندې. د دې رکوع خلاصہ بیان دعوت امت موسی علی نبینا علیہ السلام، بیان د دعوت د امت د موسی علی نبینا علیہ السلام دے او بیان نتائج ذالک او بیان د نتیجو د دې دے او بیان عموم بعثت نبینا علیہ السلام الى کافت الناس او بیان دے د عموم د بعثت د نبی زمونگا الى کافت الناس طول خلق تا رسول اللہ مبعوث الى الکل الى جن و انس من سواهم نبی سام مبعوث طول تا پیرانو تا بنی آدم تا او چکم نے من سوا تک نو عموم د بعثت تا دا چکم دے اشارت چکم و تفریق قوم موسی علیہ السلام بیان تفریق د موسی السلام د قوم دی موسی السلام قوم دوڑا لیو سمنو کی سنمنو ومن نعم على المقرين والنقم على المنكرين بیان د نعمتونو په مقرینو باندې او بیان د نقمو د تکلیفونو د مصیبتونو په منکرینو باندې المبدلین بل تذکیر دے بایام اللہ و بآلاء اللہ اللہ پخفل انعاماتو اور پخفل عقوباتو امت حاضرتا پنور کئی قل یا ایوہ الناس او ایتا اے خلقو انی رسول اللہ علیکم جمیعا ز رسول دا اللہ متاس طولتا دا عمون دا بیست الذي له ملک السماوات والارض هغه خدای غلبا چې اسمان زمکو دا لا اله الا هو یا عبا غیر دا اللہ نه بل څوک یحیی و یمیت جم دی قبول کې مړه قبول کې دا احیاء ماتت صفت اللہ دے فآمنوا بالله ایمان وړه په الله باندې ورسوله النبی الامی او پر رسول دا اللہ چې نبی دے امی دے مولد من الام څنګه د مور نه پیدا دے بمعلمه بے استادا الذي يؤمن بالله وكلماته اگر نبی امی
ایمان وروړي په الله او په کلماتو د الله باندې واتبعوه او د تابعداري وکړئ لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو هدایت به مومئ ومن قوم موسی امة يهدون بالحق وبيعدلون بعد قوم د موسی دا بیان د فرقو شو د موسی السلام په قوم کې د قوم د موسی علیه السلام نه بعضې یو امت ته چې هدایت په حق مومي او په دې عدل کې اسده ابن سلام صاحب او د مرګري وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما پریکړی دی ما دی لرا دولس چې کم دی اسباطا دولس چې دینو خاندانا امما امتونا دا بنی اسرائیل هغه دولس زامنو ا د دولس زامنو بل بل نسلو نو دولس قبیله ته جوړ شول واوحینا الی موسی وهک موسی علیہ السلام ته اذ استسقاه قومه کله دنا طلب د شرابه او قوم په وادي تیه کې تګشیو ان درب بعصاک الحجر دا امر ورتا چې او حقانه پامسا باندې د اسباب دي کني دغه څه تخدای جاری کول شو نو کانی محل تساجد او د موسی السلام کا امسا داغه معجزام کا چې موسی السلام په لاس باندې دولس شنی د کانی نه جاری شو فن بجست منه ستا عینا دا جاری شو لدینا دولس شنی کنا یو کینه باندې دی گزاره نه کوله بنی اسرائیلو دولس قبیله نو دولس ول چینی جوړی شولې دولس چینی روانې قد علم كل اناس مشربهم عالم هر قسم خلق خپل مشرب پس ارچا تخپل لخته معلومو وزللنا عليهم الغمام دا یو انعام ما دی مان شي کو ورز په دې تیخ کې د لکونو بنی اسرائیل ولته د خومې تنظیم نه ونی نه آبادې نو دی باندې الله قدرتی صاحبان راوسته چا وریا خالت خوراک انتظام نو انزل من و سلوا من تو جمبیر خوک شه دے سلوا اگر تمیر سوستویر سمانا مردان پچان مارغان اگر ترشیدہ او دا کے ترنجمین کے خوکوالے دیں خوراک پچالم خوک شه خوری کنو حلوا ور پسی خوری فرنی ور پسی خوری میوار پسی خوری نو دی سر خوک شومو اترش چکم نے نو داهم کلو وقیل لهم دی تویل شو کلو من طیبات ما رزقناکم خورے د پاک و حلال رزق آنا چما در کری لیکن دی ظلمو کو فظلمو دی ظلمو کو وما ظلمونا پمنگا ظلمو نکو بلکہ پزان ظلمو کو ولیکن کانو انفسهم یظلمون او پخپل ځانو ظلمو کو کنا واذ قیل لهم چقول دیتا اسکنوا هذه القريه او سے بدی قريه کی چې بیت المقدس ته وکلوا منها حيث دی منگلا سبزی پکار دا پلانے سے پکار دے دے کچھ ہے مکہ کنے اچھا مخیا کرے وقولوا وای تاسو حتتن مسئلتنا حتتن زنگ سوال چې موږ د گناهونه کم کی وادخلوا الباب سجدا داخل است دروازې د دې خار ته په انحناء سره د تعظیم د پاره نغفر لكم خطیئاتکم تاسو خطیئات تاسو سنزيد المحسنین زرد چې زیادت کو محسنینو ته مزید احسان سره کو بدل ظلمو منهم قول غیر الذي قيل لهم بذات ظالمان الذين وقالوا قول غیر الذي قيل لهم اول دی قول غیر دا انتی تویل شو دی تحتتن دی هنتتن فی شارتن غنم غارو په جوالونو کې په بوجو کې او داس سینې استوي علی استایم تو خدل پزما کبانی فعلی او قولی دوړه مخالفت یو که زدیانو ان علیهم رجزا من السماء ما دا عذاب د اسماني دی باندې طاعون راغی بما کان یظلمون په سبب داغه چې دی ظلم کو دا د دې ظلم نتیجه وکړه کته ګورای کنه چړو راځي دا خو ما کی تشکلی یو تخیلی موسی صاحب خوب کی لیدلو حمزه قاریوم لیدلو وی تلاوت میں کو وهو القارو قل انت القاهر دا وایا حمزه قاری ته انت القاهر خطاب وکړه امام صاحب ته دعا خوب کې خوب دلی شو
سبحان من رفع السما بغیر عمد وجمد الارض من غیر جمد دور مختار راغت اگده دعا دا کنا دا سے ابزن غل دے پوستے چه گوتی وروی نیجی لیدلے دے کستا سودائی لڑ شولا یہ حکم دارت چورا بگو کہ تقصیر در تبلیغ مکن بلکہ امر بالمعروف ہم کن و نہی عن المنکر ہم کن. قاری آواز دے حوالے ہرون کی زیاد شوے دے لاس تو استاذ کو لول یا د پیری جائز دی کنا جائز دی لاس کو امام بخاری خو تو امام مسلم اخبیرا کا دان یقبل رجلے کا اول خو اجازت نہ دے ور کڑے لاس ول خول کڑی دی باقی داد چا بدا تقاضا نے کی چوتھا لاس سے برکی جمال لاس کول کا للا تقاضا نہ دا پکارو کخ کلی نو کلی من نه دی و انکرو دا اور پسی بیا دغلی کله و انکر اجل معلق بس سہرابی پکې نه ذکر کړي دین رالی محدثین رالی عقائد والا رالی عنده ام الكتاب آپ ذیل کی وی چې دو قسمه اجل لے د دیرو کو مخ کے سرا داربت مناسبت تے کان فی ما قبل بیان مخاطب بنی اسرائیل قولا و فعلا وها هنا بیان جماعت خاصۃ حيث خالفوا امر الله تعالی و امر رسوله اور من عاقبته مخ کے بیان د مخالفت د بنی اسرائیلو د موسی علیہ السلام د حکم نہ قولا و فعلا قولی مخالفت هم کو د حتتن پر حنتتن فی اشارتن ہوئی او فعلیم داوا کہ سنی رئیس متکبرانہ داخل شو او دل توم بیان دیو جماعت خاصه دے چې دا اللہ دا رسول دا امر نے خلاف کرے دے او بیان دا عاقبت تاغی دے دا دی یوشتم رکو خلاصہ بعد الدعوت یکون الدائی بری الذمہ دی چکل دعوت دائی ورکی دے بری الذمہ شو دے تخپل ذمہ خلاص اکرا ما الرسول الا البلاغ پر رسول ندنگ بلاغ دے لل اجبار والاکراہ اجبار اکراہ ندا فالحق اضافی اللہ حقیقی بل بیان دے تفریق دا قوم دے الى ثلاث فرقن درو فرقود قوم سوادو وقوم منعوهم وقوم ساکتون یو قوم خکار کڑے دے بے امری کڑے دا بل قوم غی منع کڑی دی ادیو غیر جانبدارو دا ساکتون اب بیان دا عاقبت دی دے والتذکیر بایام اللہ دا اللہ پہ عقوباتو پہ حوادثو پنور کول دی بیان ترغیب الى التقوی بیان ترغیب دے تقوی تا و الى التمسک بالکتاب او تمسک تب کتاب اللہ بانی و اقامت الصلاة او پودرولو دمز بانی بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر سوالو کل دینا دا اغکلی جا ایلوا حاضر دریاب پغاڑو اذ یعدون فی السبت کم دی بتجاوت کو پسوید دروز دخالی کے اذ تاتیم حیتانہم یوم سبتیم شرعان کم راتب دی تمیاند دی او چکم دینو پرد دخالی جبانی شرعان ظاہر و یوم لا یثبتونا آیت دی بنا داخل دل پخالی کے خالی وقت بنوا لا تاتیہم بیا بمیانو ابو کی بپٹو کذالک امرم دغرن لو کذالک نبل دغس من دل زمان ابتلا کولا بما کانوا یفسقون دا مدل پارس سہزار دا حال ماضیہ دا یہ فسق کاؤ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ او یو دلیل دینا لِمَتَجُونَ قَوْمٍ لِمُهْلِكُهُمْ ولی عاد تاسو واز کوئے ادا سے قوم تا کہ اللہ دی حالکہ ان کے دے او معدم یا عذاب ان کے عذابا شدیدا عذاب سخت قالوا معذرة الى ربكم معذرت ربتا من بوئی ربتا
چې مونږ منع کړو الله خو دې نه منع کېدل ولعلهم یتقون بل دې دپاره چې تقوا وکړي ممکن د دین خبره ومني فلما نسوا ما ذکروا به هر کله چې